افغانستان کې د وای فای په انټرنیټ پابندي ولګېده. دې سره فحاشي خورېږي. نو زه حیران دا یم چې د فحاشي سره د وای فای انټرنیټ سره خورېږي، دا د موبایل انټرنیټ سره نشي خورېدی. ښه دې پرېږده چې ته د وای فای انټرنیټ بند کړې، نو د دفترونو سره به څه کې، د بینکونو سره به څه کې، د غټو غټو هوټلو سره به څه کې، د پاسپورټ دفتر، د تذکرې دفتر، د سیول چې کوم دفترونه دې سره به څه کې. حیران دریان ناست ما چې دا فیصلې دي ته چې ووایي چې دا وکړه، دا ولې چا یې دماغ کې ور واچولو. په دې خو $1.5 میلیونه خرڅ شوي دي، تارونه یې خورې کړي دي، او تاسې به د یو فیصلې سره بس هر څه بندوي. دې هم پرېږده، دا کوم زنانې چې کوم دي په کور کې ناست دي، تعلیمونه حاصلوي، دوی به څه کوي، چېرته به ځي. تاسو خو په مکتب کې تعلیم بند کړی دی چې نه به راسئ، نو کور کې تعلیم حاصلوي، په هغې هم ورته بندوي. حیران دریان ناست ما وي دې سره فحاشي خورېږي چې تاسو ورته دا مکمل دا موبایل هم تر لاسه والئ که نه، خو فحاشي بیا هم نه ودرېږي. دا فحاشي په سوچ کې پرتی، په عقل کې پرتی، په دماغو کې پرتی. چې دا په دماغ کې پرتی که نه، په ایمان چې په صحرا په دشتو کې هم خلک کوي، او چې په دماغ یې پاک وي نو په خبرې جرمني او په فرانس کې هم بچ پاتې شي.